په ایمرجنګ ایشیا کپ کې یو طرف ته د پاکستان لوبډلې انډیا ته شکست ورکو خو بل طرف ته د انډیا میډیا په دې کیچ باندې یو غټ غوبل رښتلې دی دا د ما صداقت کیچ دی چې د انډیا کلاډي نهال وډیرا په بونډري باندې نیولو چې دا امپایر نټ اوټ ورکو نه چکا ورکا اور نه اوټ ورکو بلکې بالې ډاټ بال قرار کو اوس د دې شره د آی سی سی رولز دی باغې باندې ډیټیل سره خبره کو خو هغه نه مخ کې د انډیا چې کوم میډیا دا ای همیشه جړه کړي دی جی بل طرف له امپایر چې کومو په دې میچ کې هغه هم د افغانستان امپایر لکه دا نه چې د پاکستان امپایر او پاکستان د خپل وطن ساید واغشتو امپایر ساید نه اخلي د امپایر هم یو خپل کیریئر وی هغه دا نه غواړي چې زه په خپل کیریئر کې غلطي فیصله وکم او د آی سی سی په ما باندې ټرست ختم شي او هغه بیا ما غټ میچونو ته امپایرنګ ته نه لیږي د امپایر هم یو خپل کیریئر روان وي نو که امپایر د خپل وطن هم وي خو هغه د چا ساید نه اخلي امپایر مطلب هم دا دی چې امپایر مطلب هم دا دی چې دی با نیوټرل وي دی بل چا ساید نه اخلي ځکه د امپایر نوم هم کې خودلې دی خیر امپایر هم د افغانستان او زخروټي نوم پکې راځي نوم یې د ماره ذهن نه وته امپایر باندې هم الزامات لګای چې امپایر هم د پاکستان ساید اچتلې دی او پاکستان دیږي کې ګالجی شوی د امپایر د پاکستان ساید اچتلې دی او د ما صداقت دا کې چې کومو دا اوټو کله ما صداقت دا اوټ هم نو بیا هم میچ د پاکستان طرف ته راوړېدل وو ما صداقت دا وخت په 56 رنزونو باندې دا کېچ ته دونی وې شو او ما صداقت تقریبا 79 رنزونه جوړ کړل او نټ اوټ پاتې شو په دې میچ کې نو دا کېچ یو اوس د دې شاله د آی سی سی رولز دي کوم رولز په دې امپلیمنٹ کیږي پاغي ډیټیل سره خبره کو دی حواله سره د آی سی سی رولز چې کوم دی غداري ک فیلډر ملټیپل ټایم بال ټچ کی باونډري کې دننه یو فیلډر د باونډري کې دننه دی او ملټیپل بال ټچ کی په لاس باندې دوه درې ځله لاس نه غورديږي بیا کېچ کړو دا اوټ دی هو که یو فیلډر د باونډري نه بار شو او ملټیپل ټایم د بال د لاسونو سره ټچ شو نو دا بیا نټ اوټ وي لکه که دوه درې ځله د لاسونو سره بال ټچ شو د باونډري نه بهر او که د خپې د باونډري نه اوچتي هم وي نو هغه به نټ اوټ وي که دوه درې ځله د بال ټچ شو ملټیپل ټایم که یو ځل ټچ شو نو پرابلم لکه یو ځل د لاس باندې بال ووالو دننه راوویشتو نو هغه به چاکه نه وي او که بهر چا کېچ کو نو اوس سیناریو دا سیناریو دا ګورم د آی سی سی د رولز مطابق دا رولز چې کوم دی آی سی سی دوه درې میاشتې مخکې جوړ کړي دي د آی سی سی د رولز مطابق که یو فیلډر کېچ کو او هغه باونډري کراس کا او باونډري کراس کول وخت کې هغه بال د باونډري نه دننه بروويشتو بل ملګری ته او بل ملګری سره ټیم کېچ کو او سټ ټیم د بل مرګوي د بال کېچ کو او د ډومبني فیلډر د باونډري نه بهر وي نو دا بنا ډاوټ ویجی لکه د ډومبني فیلډر لم په کار دي چې کېچ کول پورې د دننه راغلی وي د باونډري لرا دننه شي وي کده باونډري نه بهر وي دلته فیلډر کېچ کو نو دا بنا ډاوټ وي نو بیګم دغه رنګ سيناریو شوی و چې نهال وډیر اسه ټیم کېچ کو دغه بال دننه راوښتو دننه فیلډر کېچ کو خو هغه ټیم د یو خپل باونډري نه بهر و نو امپیر وی چې دا نټ اوټ ته وروره ذکر اډو منی چې کم نهال وډه رقم کې چکو دغه بال دنه نو وشتو دنه بل فیلډر کېچ کو خو د یو خپل ته باونډري نه کېچ کول پوري د یو خپل باونډري باندې باونډري نه بهر و کچره د خپل باونډري نه بهر نه بیا به صفه الفاظو کې اوټو نو امپیر په دې قانون باندې دا اوټ نټ اوټ ورکو نو اوس د انډیا چې کوم میډیا را ای لګیاري چې کالجیو کا امپایرانو کالجیو کا د پاکستان سایډي واغشتو او د ما صداقت دا اوټو نو که د ما صداقت اوټ هم ونو ما صداقت الریډي تاسو نه میچ د تاسو د لاسونو نه وتلو هغه ټایم 10 اور تقریبا 50 ک 45 رنز پاتې 10 اور کې او پاکستان سره ته وکټ لاس کې وي نو خو په اسانه باندې دا سکور چې سکولې شو خو ما صداقت په چکم راکی خلی وو د ما صداقت په وجه باندې هغه 136 رنزونه د پاکستان لوبډلې په 14 اور کې چیس کل او میچ ډېر پاسانه باندې وګټلو خو په دې کې باندې غټه کنټروورسي جوړه و نو ما وی تاسو سره پورا ډیټیل شریک کما د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام